بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. په ننني سبق کې هم د قضاء حاجت متعلق یو څو احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل شوی دي. هغه اول دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ، همدارنګه حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده رسول الله مبارک با دا دستور عادت او طریقه وا کله به هم قضاء حاجت د پاره و بهر تلو نو دومره لري او داسې ځای ته به تشریف وړلو چې د چا نظر به هم په هغه باندې نه لګېدو. همدارنګه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده زه یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ورسره وم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د پیشاب تقاضا شوه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو دیوال لاندې په نرم ځمکې کې لاندې طرف ته راغللو او هغه ځای کې خپل پیشاب بولونه فارغ شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا وفرمایلو چې کله تاسو کې څوک هم بول او پیشاب کول غواړي نو هغه د داسې مناسب ځای تلاش کړي. نو دغه احادیثو مطلب دا ده څه پیشاب بولو د پاره داسې ځای انتخاب سړی وکړي، داسې ځای تلاش کړي څه په هغه ځای کې یو خو پرده هم وي څه د چا نظر په هغه باندې نه لګي، او دویم دا څه ګندګي سره ګندګي خطره هم نه وي ځکه چې په کوم داسې ځای وي اوچت ځای ده یا سخت ځای ده نو په هغه ځای کې پیشاب کولو سره سړی ګنده کېږي، د هغه قطرې دې ته واپس راځي. نو داسې ځای تلاش پکار ده چې یو خو پردی او بل دا چې سړی په هغه ځای کې د هغه کپړې یا بدن ته ګندګي ونه رسي. همدارنګې بل روایت د عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هدایت وفرمایلو چې په تاسو کې یو کس هرگز داسې نه کوي چې په خپل غسل خانه کې اول پیشاب وکړي او بیا په هغه کې غسل یا اودس کوي. اکثر وسوسې نبی علیہ السلام فرمایي د دې نه پیدا کېږي. مطلب دا ده چې دا ډېره غلط او بدتمیزي خبره ده چې یو سړی په کم ځای کې غسل کوي او اودس کوي په هغه ځای کې اول پیشاب وکړي بیا په هغه ځای کې غسل او اودس هم کوي. د دې بده نتیجه به څه د دې نتیجه به دی چې سړی به دې سره وسوسې شي چې یاره په دې ځای کې خو ما پیشاب کړي دي نو اوس اودس کوم غسل کوم د هغه قطرې د هغه ګندګي په ما باندې ونه لګي. دا وسوسې سړي ته به هغه نبی علیه السلام فرمایي چې دې سره سړی به وسوسې شي، وسوسې پیدا کېږي. نو دې وجې نه په کم غسل خانې ځای د غسل ځای وي د اودس ځای وي هغه ځای کې پیشاب کولو نه ځان ساتل پکار دی. ها یو داسې ځای ده چې هغه مثلا پوخ ده او که هغه کې پیشاب وکړي هم خو هغه ودرېږي نه اوبه په واچوي هغه صفه کېږي کچه ځای نه ده نو بیا په هغې کې دا حکم نه ده. بیا داسې ځای کې پیشاب نه پس غسل او اودس کول هم جایز دي ځکه دا وسوسې خطره خو الی چې کله کچه ځای ده په هغه ځای کې ګندګي ودرېږي او ته ور د پاسه بیا اودس کوي غسل کوي نو دا بیا جایز نه ده، په دې سره وسوسې هم پیدا کېږي. وان که نن سبا لکه مثلا بیت الخلاګانې هغه پخې دي په هغه کې کچه نه دي او په ګندګي ورکې نه ودرېږي او اوبو سره صفه کېږي نو بیا په هغې کې دا حکم نه ده. الله زموږ ته په دې باندې عمل کولو